الانسان انقطع عمله الا من سلاسل مگر درې شیان چې دي چې اجرها لا ينقطع ده نو هغه صدقه جاریه صدقه جاریه ده دغه وقف صدقه چې هغه یا داسې جاری چې بس اخره پوری فایده خلق مسلمانان ته اخلي علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ذکر د دعای خاص او که تحریزا للولد على الدعاء للابوين مور او پلار ته دعا کوا د دې لپاره کنه نور هر عمل د بچي پلار ته رسی خو دې حدیث کې چې يدعو له وای نو دا تحریز دې د بچي مور او پلار د دعا نه میروا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في العجماء جرحها جبار ملک مسلم کې دا روایت منګه وایو جرحها دا جرحها دا په ضمه سره دی او دا په فتحې سره صحیح دی په فتحې سره به مصدر شي او په ضمه سره به اسم شي جرحها نو فرار د دې چې دی جبار معاف دی یا جرحها جبار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء عجماء چاته ویل کیږي حزب الله عجماء هغه د زلیخا کتاب ختم شو د زلیخا نه راو خزه پته نه کېدله عجمه خو مونږ او تاسې په هر یو روایتونو کې په مسلم کې مو ویله اختلافونه هم پکې ویله وفي الرکاز الخمس چې مو ویلي وو چې معدن او رکاز یو دی که بیل بیل دی او تا له دې وخت کې عجمه نه درځي چې عجمه که نه وي نو عجمه خو به پېژني که نه حزب الله ته عجمه نه پېژني نو عرفا ته ته پېژني فرید وسی بابا بے پریشرې وي عجمه اصل کې عجم ګوم ته ویل کېږي چې خبرې نشي کولای دلته مراد دي چاړه شیان څه شي دي غوا بزا چیلې د حیوانات چې موږ چې ورته وایو انعام دا ټول عجمه دي د دې جرحها جبار دی که دا مثلا ستا پکې څه دخل نه وي او دې څوک خوکو زخمي که پې وخته نو هغې جرح جبار دی والبیر جبار کویا دې ایستلی دی په لاره کې نه دی خپل ځمکه کې دې ایستلی دی او څوک ړوند پکې راغی درز ځان یې ورواړته د شپې پکې ولوېده تا باندې تاوان نه دی والمعدن جبار دی وفي الرکاز الخمس مونږ ویلي چې معدن او رکاز جدا دی په عدم سره ذکر شوي دي په معدن کې به زکاتی ځکه معدن جبار هغه عام معدن د زکات سره ذکر دی او رکاز یې خاص کړی دی په خمس سره نو رکاز هغه دی چې هغه مدفون الجاهلیه مدفون الجاهلیه څه معنی زبیره هغه سزانه خخ کړي تا ته راوځي نو دغې کې به خمس ورکړي حدثنا الأنصاري عن معن قال أخبرنا مالك بن أنس وتفسير حديث النبي على العجماء جرحها جبار يقول هدر لا دية فيه قال أبو عيسى ومعنى قوله على العجماء جرحها جبار فسر ذلك بعض أهل العلم العجماء الدابة المنفلتة هغه دابه چې خلاص شي د پړي نه د خپل صاحب نه فما صابت فی انفلاتها کم شي ته چې ورسېده په دې خپل خلاصوالي تښتېدو کې نو فلا غرم على صاحبها والمعدن جبار يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه وكذلك البير إذا احتفرها الرجل للسبيل کله چې دا وکني یو سړی د پلاره کې یو څوک پکې ولوېږي فلا غرم على صاحبها وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية في دفن أهل الجاهلية دفن په معنا د مدفون سره لکه ذبح په معنا د مذبوح سره
د مدفون د اهل جاهلیتنا فمن وجد رکازا ادى منه الخمس الى السلطان وما بقي فهو له. باب ما ذکر فی احیاء ارض الموات.